وسط قتل او د ډاکی او د غلا وغیرہ سزاګانې ذکر کیږي او د دې سزاګانو په مینس کې خوف خدا د هغه تلقین ورکول کیږي چې تاسو د الله نه ویریږئ لکه خوف خدا د الله نه ویرا دا غټ چیز دی په دې سره په دنیا کې انقلاب راځي د انسانانو زندګي بدليږي او چې خوف خدا پکې نه وي نو دې کو هر څومره کوششونه وکړي خدای د زندګي نه بدليږي تر څو پورې چې د پسړه کې د الله ویرا نه پیدا شوي نو په منس کې الله پاک جل شانه د خپل خوف او د خپل ویری دغه تلقین اونکی د شرعي سزاګانې د تفصیل نه مخکې د سزاګانو سره شرعي اصطلاحات دي چې د دې وضاحت وکړي شي ځکه چې عام خلک کو شرعي حدود دي کو قصاص دي د ټولو ته تعزیرات نوم ورکي د ټولو ته تعزیرات وي تعزیرات پاکستان تعزیرات هند د ټولو ته تعزیرات نوم ورکي حالانکه د سینه ده د شریعت چې کوم اصطلاحات دي په شریعت کې چې کوم سزاګانې مقرر دي او شریعت کې سزاګانې خو لیدي نو هغه درې قسمه دي یو ته ویل شي تعزیرات یو ته ویل شي حدود یو ته ویل شي قصاص درې قسمه سزاګانې دي تعزیرات چې کوم سزاګانې قرآن او سنت دا متعین کړي نه وي د کوم جرمونو سزاګانې چې قرآن او سنت نه دي بیان کړي بلکې هغه د قاضي او د جج داغه اختیار کې ورکړي دي چې جج څنګه مناسب غني د کوم ماحول مناسب د کوم وخت مناسب د کوم ځای مناسب د کوم کس مناسب څومره سزا دی مناسب غني هغه مر سزا د دې ورکړي د قاضي په اختیار کې چې کوم دی پرېخه د تعزیرات ویل شي دا سزا کله زیاتیږي او کله کمیږي او معاف کولی شي او دې قسمه سزاګانو کې سفارش دا خلق کولی شي قاضي چا سفارش اوریدي شي دې قسمه سزاګانو کې تعزیرات نو تعزیرات سزاګانې کله زیاتیږي کله کمیږي قاضي د وخت مناسب د ماحول مناسب د خلکو مناسب دا قسمه سزاګانې د کمولی شي زیاتولی شي خو بیا به د شریعت خیال ساتي د سینه چې د خلکو د پاره به کمی زیاتی د شریعت خیال بساتي چې دا کس ته سوره سزا مستحق دی د لږه سزا ورکوم نو دا کس چې کوم دی د ګناه نه بچ کیدی شي د ګناه نه اوریدلی شي نو هغه سزاګانې چې قرآن او سنت هغه د هغه جرمونو سزاګانې متعین کړي نه دي بلکې د قاضي په اختیار باندې پریخي دي د تعزیرات ویل شي دویم قسم حدود او قصاص دي هغه سزاګانې چې کوم قرآن او سنت متعین کړي دي قرآن او سنت بیان کړي دي نو هغه دوه قسمه دي یا قصاص دي یا حدود دي چونکه په سزا کې په جرم کې یو سړی انسان ته نقصان رسی انسان ته تکلیف رسی نو په دې کې دوه حقونه ضایع کیږي یو د انسان حق ضایع کیږي دویم د الله حق ضایع کیږي ځکه الله خو درس دا ورکوي چې تاسو امن او امان راولئ تاسو په امن باندې شئ تاسو ته تکلیف مو ورسوئ نو مثال په تور کومه سزاګانې چې د سې کوم جرمونه چې باغې کې انسانانو د تکلیف وررسي انسانانو ته نقصان وررسي نو دوه قسمه حقوق په دې کې ضایع کیږي دغه دوه قسمه حقوق شامل حال دي د الله حق دا که ضایع کی چې کوم دی د بنده حق ضایع کی نو دا دوه قسمه قصاص او حدود نو قصاص هغه دی چې باغې کې شریعت د بندگانو حق غالب ګڼلی دی د بندگانو حق غالب پکې شریعت ګڼلی دی نو هغې ته قصاص ویلی شي او په کومو سزاګانو کې چې شریعت ته الله حق غالب منلی دی حقونه خو پکې دواړه دي خو شریعت پکې د الله حق غالب ګڼلی دی هغې ته حدود ویلی شي په کومو سزاګانو کې چې شریعت د انسانانو حق د بندگانو حق غالب ګڼلی دی هغې ته قصاص ویلی شي او په کومو سزاګانو کې چې شریعت د الله حق غالب ګڼلی دی هغې ته حدود ویلی شي حدود دا پنځه دي حدود سزاګانې قرآن مجید دا پنځه چې کوم دی ذکر کړي دي ډاکه ده ډاکه چا واچون د هغې قرآن مجید سزا ذکر کړې ده دې وروستو را روان دي دغه رنګې غلا ده غلا چا وکړه دویم نمبر دا حدودو کې ده زنا چا وکړله د دې چې کومه سزا ده
دا حدود دي. دغه رنګي تهمت د زنا په چا باندې د زنا تهمت لګول او دا غي چې کومه سزا ده نو دا څلور سزاګانې د قرآن مجید د نصوصونو ثابت دي. او پنځمه سزا د اجماع د صحابو ثابته ده چې هغه د شراب خورۍ سزا ده. چا شراب اسکل ته به کوړې ورکولی شي. دا پنځه مفتی تقی عثماني صاحب رحمه الله دامت برکاتهم هغه لیکلي دي چې اکثر فقهاو ورسره د ارتداد چې کومه سزا ده د په حدود کې شمارلې ده نو شپږ کړي دي چې کوم سړی مرتد شو د ته به 3 ورځې مهلت ورکولی کېږي د اسلام نه واوړېدو 3 ورځې پورې به ته مهلت ورکولی کېږي. د دې چې کوم شکوک او شبهات وي هغه به علماء کرام ختم کړي. کو د 3 ورځو نه پس دې دوباره اسلام ته رانغی نو دې بیا واجب القتل دې به قتلولی شي. تقی عثماني صاحب رحم دامت برکاتهم فرمایي چې دا وسره اکثر فقهاو شامل کړل په حدودو کې نو شپږ حدود دي. نو په قصاص او حدود کې فرق دا دی چې قصاص دغه د بندگانو حق غالب ګڼل شوی دی او حدودو کې دغه د الله حق غالب ګڼل شوی دی. نو حدود چې دی حدودو دا یو بنده چې کوم دی خپل حق معاف کوي خو حد نه ساقطيږي او په قصاص کې چې بنده خپل حق معاف کوي نو قصاص چې کوم دی هغه ساقطيږي. لکه څنګه لکه سړي غلا وکړه او د باندې چې کوم دی گواهان د خپل شرطونه په ټول پوره شو. مثال په تور د چاغلې چې کړه د هغه راغی چې را زه خو خپایم زه دې معاف کوم د الله د پاره نو دې معافوم کی خود د په معافی باندې د حد سزا چې کوم دا نه ختميږي د نه خامخا لاس کټ کی د نه بلاس خامخا خټ کی نو دې کو دا بنده د خپل حق معافوم کی بیا به حد جاری کیږي د حد چې کوم سزا شریعت متعین کړی دا نو دا سزا د انسان په معاف کېدو سره دا نه معاف کیږي. البته قصاص چې دی قصاص نو قصاص کې اوسړي د چاپلار وجلې دی او دې راغی ما د الله لپاره معاف کړی دی نو قصاص ثابت شو. البته بیا به حکومت دا کوي چې اوسړي قاتل معاف کو نو حکومت په خوشی نه پریدي چې دې خوشی پریدي نه تعزیری سزا بوله بیا ور کوي چې اندره پر سو قتل نه کوي. دغه رنګ لسرونه دي او پلار ولا چا وجلې دی یو کس پکې حق معاف کو چې ما دا کس معاف کړی دی نو د یو کس د وجنه به قصاص کوم دی ختم کړلی شي دا حد به ساقط شي د قصاص سزا بیا نه ورکولی کیږي. البته دیت په کوم دی اغستری شي دا نه کسان بیا دیت وایي. نو حدود او قصاص دغه چې کوم دی فرق د کدي شي د قصاص کې چې کوم سزا جاری کیږي نو هغه بنده خپل حق معاف کو نو دغه سزا ختمېدلی شي او په حدودو کې یو سړی شل پیر خپل حق معاف کی خو ترکه دا الله حق دی کې حق الله غالب دی نو د دې وجنه دغه سزا دا چې کوم دی نه معاف کیږي دغه سزا دا نه معاف کیږي. او حدود چې څومره سخت دي نو دومره د دې نافذ کېدل دا سخت دي ځکه د اسلام مسلم قانون دی چې الحدود تندرئ بالشبهات. حدود چې کوم دی په معمولی شبهات سره دا د فقېږي معمولی شبهات سره دا د فقېږي. مثال په تور یو کس ځکه چې د حدود د لپاره کم شرایط د حدود د نافذ کولو د لپاره اسلام کوم شرطونه لګولي دي په هغې کې یو شرط ونه موندلی شو بلکې شبهه پکې پیدا شوه نو حد به بیا ساقط کېږي. مثال په تور یو کس دی او هغه راغی چې پلانکي بدکاري کړې ده او دې راغی چې کوم دی د قاضي عدالت ته او د 3 ګواهان پیش کړل. په زنا کې شریعت 4 ګواهان مقرر کړي 4 ګواهان به گواهی ورکوي او داسې گواهی به ورکوي چې کالمیل فی المکحلة ما داسې لیدلی دی لکه د رنجو سلی په رنجدان کې داسې د داسې نه پلانکي ځای کې ما ولیده دې دواړو یو ځای خبرې کولې نو داسې گواهی به ورکوي چې ما داسې لیدلی دي لکه د رنجو سلی په رنجدان کې د رنجو په بوتل کې داسې گواهی به ورکوي او د 4 واړه به چې کوم دی گواهی ورکوي. نو کو پدې کې یو کس گواه کم 3 کسانو گواهی ورکړه یو کس گواهی ورنکړله نو حد ساقط شو. کو دا کس شادي شده دی او د بدکارۍ د پاره په 3 کسانو گواهی ورکړله نو د توبیا دی برجم کیږي نه. البته قاضي بیا هم خوشی نه پریدي ځکه 3 کسانو گواهی ورکړې ده کنه نو تعزیری سزا به ولا ورکړي څومره چې هغه مناسب